محترمو الله رب العالمین په مونږ او تاسو باندې ډېر لوی رحم کرم او احسان کړی دی چې الله رب العالمین مونږ او تاسو د یو مبارک مجلس کې را جمع کړی یو. یقینا چې دا دومره مبارک مجلس دی چې د دې مجلس نه غیر چاپیره پرشتي خپل دیره ورواچي او بیا دا پرشتي د الله رب العالمین دربار ته ځي. الله رب العالمین سره ده دی چې الله رب العالمین ته د هر څه علم دی. د خپل پرشتو نه تپوس کی زما پرشتو تاسو چرته تللی وای پرشتي عرض کی الله تعالی ستا ذکر کېدو استاد قرآن تذکرہ کېدلا استاد قرآن ختمونه د هغې دپاره راجمع شوي یو. الله رب العالمین ته تپوس کی پرشتو چرته تللی وای وی خلق راجمع شي استاد ذکر او تذکرہ کولا هغې ته چې کوم دی هغې مجلس ته تللو. الله رب العالمین د سره د علم نه تپوس کی زما پرشتو زما دی بندگان چې راجمع شیو دی څه غوښتل نو دا پرشتي عرض کی الله تعالی دی راغون شیو او دی د جهنم نه چې کوم دی پناه غوښتله نو دا الله رب العالمین د سره د علم نه تپوس کی زما پرشتو زما دی بندگانو جهنم لیدلیو. پرشتي عرض کی الله تعالی جهنم لیدلی نو الله تعالی ورته فرمایي زما پرشتو کو زما دی بندگانو زما دا جهنم اولیدو بیا بس چل کی وی الله بیا ډېره زیاته فنا د جهنم نه غواړي. بیا دې تپوس کی وی زما پرشتو زما دی بندگانو کم سیز غوښتو وی الله تعالی جنت غوښتو وی پرشتو جنت لیدلو وی نه الله جنت لیدلی نو وی کو جنت اوینی وی الله کو جنت اوینی استاد بندگان به بیا ډېر د هغې په کوشش کې ور ولګي. الله رب العالمین دغه د اسمانونو پرشتي گواه کوي ورته وی ای زما پرشتو تاسو گواه اوسئ چې ما دا مجلس والا وبخل. یو پرشتہ عرض کی الله تعالی پدې کې څه خلک داسې راغلیو چې هغه د دې مجلس شریک نه وو په دې مجلس کې د یو کس سره کار و د مجلس کې شریک شو. الله رب العالمین ورته فرمایي دا داسې مبارک مجلس دی چې د دې سره اسې ناس هم نه محرومه کیږي. محترمو داسې مجلس ته الله رب العالمین راوستي. الله رب العالمین داسې قرآن مونږ او تاسو له راکړی دی او د هغې بابرکته قرآن ختمونه دي چې الله رب العالمین د ځمکې او د اسمانونو د پیدایش نه وړاندې د سوره یاسین او د سوره طه تلاوت او فرمایو. پرشتو په هغه وخت کې فرمایل وی مبارک تی وی هغه زړونه کوم زړونه بچ دا قرآن محفوظ کړي مبارک تی هغه جبه کوم جبه بچ د قرآن تلاوت کوي چې الله رب العالمین په خپل د خپل شان مطابق تلاوت کړي. مونږ او تاسو لا موجود نو د قرآن مجید دا طالبان لا موجود نو دنیا لا پیدا نه وا او پرشتو په هغه وخت کې د قرآن مجید حافظانو او عالمانو ته مبارکباد ویلي. محترمو کوم ځای کې چې قرآن مجید لوستلی شي په هغه غونډه علاقه د الله رب العالمین رحمتونه راوري. صحابي تلاوت کوي ورسره خوا د زوی اودري چې کله صحابي تلاوت شروع کی ورسره خوا ته اس تړلې دی هغه اس تربکی کوي. صحابي تلاوت بس کی اس کلار شي بیا صحابي تلاوت شروع کی بیا اسره بگیږي دی بیا تلاوت بس کی د دې یری نه چې اسنه د اسره بگی وي د بچیره له خوک کی پدریمه بیره چې کله بیا تلاوت شروع کو اس بیا تر پاکې کړل دي چې تر پاکې کړل دي تلاوت بس کو قران ټپ کو بهر راووتو چې بهر راووتو د کور د پاسه چراغان راغلي دي پړکا پړګا چې سحر شو نبی عليه السلام ته دا حال وي. نبی عليه السلام ته فرمایل وی اے پلان کیا کو چرتا خپل تلاوت نه بندولې او تا د قرآن مجید تلاوت تر سحر پورې جاری ساتلې تر سحر پورې و پرشتې موجودې وي او د مدینه منورې ټولو خلکو به د دې پرشتو زیارت کړو. دا پرشتې به لیدلې دا چراغان چې دا پرشتې وي ستا د قرآن د اورېدو دپاره راغلي. نو کوم ځای کې چې د قرآن تلاوت کېږي په هغه غونډه علاقه باندې په هغې باندې د الله تعالی رحمتونه راورېږي. ځکه د الله رحمت چې راورېږي د هغې مثال د باران دی. باران چې کله الله تعالی راوري نو دا په یو خاص ځای نه راوري په غونډه علاقه باندې الله تعالی غ باران راوري. دغه شان الله رب العالمین چې دلته کې د قرآن مجید ختمونه دي په دې جمعات رحمتونه راوريږي د دې جمعات توجه نه په دې غونډ کډي ور سره رحمتونه راوري. محترمو کوم ماشومانانو چې قرآن ختم کړل دي د الله رب العالمین ډېر لوی مقام ورکړي. حدیث مبارک کې راځي چې د کم سړي ماشوم بچي دا وفات شي او دغه ماشوم په جنازه کې څوک چې کوم دی شریک شول نو دغه خلکو هم الله تعالی مغفرت کوي او د دې ماشوم د مور پلار هم الله تعالی مغفرت کوي. کوم سړی چې قرآن دا چې کوم دی په یادو باندې یاد کی دله الله رب العالمین د لسو کسانو د سفارش موقع په ورځ د قیامت ورګي د چا د پاره چې جهنم واجب شي
حاجی صاحب دا به د 400 کسانو سفارش کوي، شهید دا به د 1 کسانو سفارش کوي، عالم دته به الله رب العالمین فرمایي چې څومره دی خوښي د دومره کسان د ځان سره بوزي. د دې وجه نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کن عالما یا عالم شه او متعلما یا متعلم شه زده کوونکی شه، او مستمعا یا د دې اوریدونکی شه، یا عالم شه په خپل باندې د علم زده کا، د قرآن یاد کا، او یا خوري کا د قرآن خلکو ته وخایا، عالم شه، او یا چې کوم دی طالب علم شه. د دې ډېر لوی مقام دی د الله رب العالمین په نس. اگر چې زمونږ ورته چونی مونی وایو زمونږ په نس باندې د دې څه مقام نشته دی، خو د الله رب العالمین په نس او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې طلباو، د دې مشومانانو، د دې د قرآن د زده کوونکو د الله سره ډېر لوی مقام دی.